بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پرون په بونیر کې یو افسوسناکه واقع شوې ده. دا په سکرین چې تاسو ته کوم تصویر ښکاري، د دې ماشوم ورځې مخکې دا غایبه وه او د دې خبر په سوشل میډیا چلېده. نو 2 ورځې بعد دا میلاو شوه او جسم باندې تشدد شوی و او د پوسټ مارټم نه دا معلومه شوه چې د دې جنسي تشدد ورسره شوی دی او ریپ ورسره شوی دی. د اتفاق خبره دا ده چې هم په دغه ورځ باندې د سینټ اجلاس جاری دی، اخري اجلاس دی. سینیټر مشتاق احمد خان صاحب اخري اجلاس ته اخري خطاب کوي او دا بیل پیش کوي چې کم د ریپ مجرمان دي هغوی ته دې سرعام پانسي ورکړی شي. د افسوس خبره ده او ډیره زیاته د افسوس خبره ده چې د سینیټر مشتاق احمد خان نه علاوه چې باقي کم سینیټرانو هغه د دې بیل مخالفت وکړو. هر یو سینیټر که مسلم لیگ والو مخالفت یې وکړو، که پیپل والو مخالفت یې وکړو، پاکستان تحریک انصاف والو هغې مخالفت وکړو چې دا غیر انصاف په انصاف باندې مبني فیصله نه ده او دا ظلم دی. نو زه دې ته دا وایم چې دغه په بونیر کې چې کومه واقع شوې ده د هغې مور پلار نه تپوس وکړئ چې واقعي چې څوک د چا سره ریپ وکړي او بیا یې دغه شانې قتل وکړي، نو د هغې قتل کول او د هغې سرعام پانسي دا ظلم دی. دا بیا تاسو ته د هغې والدین ووایي. د افسوس خبره ده او ډېره غټه د افسوس خبره ده. موږ هم هغه خلک اسامبلۍ ته بوځو، هغه مجرم به نن خوشحاله وي. په کومه ورځ چې ده دا واقعه کړې ده دی به په کور کې ښه په ارام ناست او ټي وي به ګوري چې زما په حق کې قانون سازي کېږي. هغه مشتاق احمد خان اخري اجلاس یو او دغې مجرم ته مبارک شي چې ستا خلاف چې به چا قانون سازي کوله او ستا لارې به چا بندولې هغه سړی لاړ، نور به هغه په سینټ کې نه او نه به ستا خلاف څوک قانون سازي کوي. تا ته لارې مکمل کولی شي. ستا لپاره مسلم لیگ موجود دی، ستا لپاره پیپل پارټي موجود ده، دوی به ستا لپاره ښه قانون سازي کوي. ته خپل جرم کوه. مطلب مجرم ته کل عام ده لاره ده دوی کوله وکړه چې ته جرم کوه موږ به ستا په شا ولاړ یو. که ستا خلاف څوک قانون سازي کوي نو د هغې خلاف به مونږ ولاړ یو او هغه قانون سازي به مونږ چیلنج کوو. نو د بونیر عوامو ته ما دا درخواست دی چې د دې کومه غمزده کورنۍ ده د دې سره ودرېږئ او په حکومت دا دباو راولئ چې دا مجرم گرفتار کړي او مجرم بیا حکومت له مه ورکوئ. په خپله د دې چې کوم دی نو بدل واخلئ او په خپله یې ووژنئ. ځکه که حکومت ته میلاو شو دې نه مخکې ډېرې واقعات راغلي دي او ځکه چې اوس تازه قانون سازي وشوه چې حکومت یې نه وژني، نه ورله پانسي ورکوي، نه ورله سزا ورکوي. یو څو ورځې به جیل کې هغه به ځان له وکیل ونیسي، وکیل به کیس وګټي، پیسې به ورکړي، مجرم به آزاد شي. نو خپله فیصله په خپله وکړئ، قانون په خپل لاس کې والئ. حکومت تمه مه کوئ. حکومت د دې خلکو پشپناهي کوي